زما نوم انور عزت. زما نوم مرغم عزت. د اکرم. اکرم. د ټانګاړ. مونږ دا ویل غواړو چې زما یو ورور دی، هغه زما خور جعفر. هغه زما خور مخکې ورکړې وه، یو ځای کې خرڅه کړې وه، هغې باندې به یې بار بار تلو، تماچه به یې پرېښوده. محسنه او ساره بېدرکه شوي دي. دا هغې مونږ دا دغه کوو چې هغه بار بار هغې چې دی نو هغه به تلو، په هغه سړي به یې تماچه یې ښوده. هغه چې دی نو غریب و عجز و، هغه مجبوره شو، هغه محسنه یې طلاقه کړه، هغه یې پرېښوده. هغه واده شو په سید کریم باندې کالام کې ورکړ وه. هغه په شمکي من چې واده وه چې هغه پرېښوده، د هغې نه بعد بیا په سید کریم یې خرڅه کړه. سید کریم د کالام بند کلي، په هغه باندې یې خرڅه کړه. د هغې نه چې دی نو اوس هغه سره د لور د 9 کالو 85,000 روپۍ 85,000 روپۍ خرڅه کړه. نه رور نه خور هېڅ څوک پکې نه خور نه رور هېڅ پکې څوک نه دي کېنولي. بیا په داسې یو ناپته ځای کې هغه ورکړې ده، خرڅه کړې ده یا وجلې ده، خو مونږ ته د خپله خور مړه ژوندی د مونږ ته خپله خور میلاو شي. په دې کې مونږ رپورټ کړی دی، هغه چې دی نو د مدین تاړه چې دی نو مدین تاړه زمونږ جړه فریاد زمونږ دا نه اوري، د مینګورې تاړه زمونږ جړه فریاد نه اوري. رپورټ زمونږ هغه چې بند کې یو ساعت کې زمونږ د مخې بند کې بیا یې پرېږدي. نو مونږ دا د خپل سرحد د دې مشرانو نه د دې دغو نه دا دغه کوو، دوی ته دا یو عرضي او سوال او دا یو درخواست کوو چې زمونږ د خپل روکې بېدرکه خور او د خوارځې د مونږ ته معلومات په مړه ژوندی وشي، او زمونږ د سوات د اعلی د دې سبو سرحد د دې مشرانو ته مونږ دا دغه کوو چې زمونږ د مړې یا مړه او یا ژوندی زمونږ خور د مونږ سره ملاقات وشي. او دغه چې دی نو او جعفر سره رابطه کړې وه. جعفر نه مونږ ته چې دی نو مجرم راکوي او نه مونږ ته مجرم ښایي، نه مونږ ته ځای ځګیا ښایي، نه په خپله دغه کوي، په هغې له پاسه تماچې راوړي او دمکیانې راکوي په مونږ ږدي چې آیا مونږ یوه قتل کړله، تاسو دواړو قتل کړه. جی دا زمونږ خپل د ټولو کشر ورور دی. مونږ 6 وروڼه یو. دا نور چې دي نو دا 2 چې دي نو دا په دې دا یو چې دی دا داسې ظالم دی چې دا کار کړلی، او دا نور چې دی دا ټانګاړ کې نه چې هغه سوی هغو پسې تماچې راوباسي او تماچې پسې راوباسي او بس په دې تماچو قتل کوم، هغه هم قتل کړله او دا قتل کوم. نو مونږ دا وایو چې مړه ژوندی دی، مونږ ته زمونږ د خور معلومات وشي او لاش دې راوړي، خو چې مونږ یې وینو زمونږ اړه صبر شي. زمونږ نوم مرغم عزت. مونږ جی تا وایو چې تاسو ته چې زمونږ دا خور یې ورکړ ولاول جعفر او جعفر بني آدم دا یې ورکړ و دغه ده شمکي له یې ورکړ و، شمکي له یې ورکړ و. نو شمکي باندې شمکۍ د بارانۍ نو هغه نه یې طلاقه کړه نو بیا یې په هغه کې ورکړه، د بند کلي کې یې ورکړه، هلته کې خرڅه یې کړه. نو هغه په هغو باندې خرڅه کړه. نو په څو باندې نورې 85,000 روپۍ باندې 85,000 روپۍ خرڅه کړه. نو هغې د مونږ ته نه د دغه نه خبرو، د مرګ نه نه ژوند نه د دغه نه خبرو چې دا یې څنګه دغه کړله. مونږ اوس خپل د خور معلومات ستاسو نه غواړو. ستاسو څه خیال دی چې ستاسو د خور د جعفر وجلې ده ستاسو د ورور؟ او مونږ ته یې ووایه چې مونږ وجله، لکه مونږ ته یې دا ووایه چې مونږ ستاسو خور وجله، مونږ دمکیانې راکوئ چې تاسو وژنو. تاسو او تاڼې ته مونږ تلي وو، 3 واړو خویندو رپورټ کړی و، تاڼې ته تلي وو چې دی هلته زمونږ جړه فریاد نه اورېږي. مونږ تاسو ته کوو دا عرضي چې تاسو باندې دا دغه وکړئ چې زمونږ دا خور مونږ ته مړه ژوندی وښایي. دغه وایو چې دی اوس مونږ ته زمونږ دا خور مونږ تاڼه کې ورکو، هغه بیا را آزاد کو، وی چې تاسو ته دغه کوي دغه ښایي دا خور هغه دا دونه وخو شو نشتي افسرانو ته مونږ دا دغه وکړو، هغو نه دغه کوي. مونږ ته دا معلومات وکړي، خدای خوشحاله کړه.